هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. سورة بقرہ اول حصہ د 1 آیت نا تر 96 آیت پورې وا او مونږ ویلو ار حصہ کې سلور باب دي. اول باب د 1 آیت نا تر 20 آیت پورې ده. دې کې د درو ډلو ذکر کړي. اغه درې ډلې د کوم چې فاتحه کې هغه ته اشاره شوی و. هدل للمتقین دا قرآن ہدایت کامل لی دا پار دا متقیانو. دا اول آیت کی ترغیب القرآن پا صفات ثلاثه سرا قرآن طرف تا ترغیب دی چراشا بار بار دا ہدایت مطالبے کے نو چه ہدایت دی مطلوب و مقصود دے نو ہدایت بھی دا اللہ دا کتاب نہ حاصلے گی. نو ہدل للمتقین راش قرآن تراش ہدایت با حاصل کی. اور توجہ بڑے رضیات ساتھ ہے درس قرآن کی پاکی صرف ما طرف تک ہدل للمتقین. سو صفات دی قرآن درے. اول صفت دا قرآن ذکر کو گلونو ہدن ہدایت کامل دے. اول صفت سے شو ہدن. نمبر 2 لا ریب فیہ قرآن دا سی کتاب دے چی دی کی اس شکو نشتا. ہدل للمتقین او دا قرآن دا دا تمام انسانانو دا پارس دے ہدایت دے. تمام انسانانو دا پارس دے ہدایت دے. دری صفات دا قرآن ذکر شو. سو صفات دی دا قرآن اور دا دری صفات د الله د کتاب نه بغیر د مخلوق په کتابونو کې د بل کتاب نشتا. اولنې صفت د قرآن چې ده الکتاب قرآن کامل کتاب ده. قرآن اور مونږ ویلو چې قرآن به کامل الګرځي چې ور سره کم سیز ملګری شي حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو قرآن او حدیث دا د دین د پاره مکمل یو تکمله اور یو اساس او یو بنیاد ده. نو هدل الکتاب قرآن کامل کتاب ده. دا اولنې صفت شو. کامل کتاب د الله د کتاب نه بغیر د مخلوق کتاب کېدلی نشي. دویم لا ریب فیه د الله کتاب لا ریب دے ہیس شک پک نشتا. اور مخلوق چې کوم کتاب لکی هغه د ریب او د شک نه ډک وي. د ریب او د شک نه د مخلوق په کتاب خلق هزار ها اعتراضونه کوي خو د رب کتاب چې کوم دی په دې څوک اعتراض نشي کوله. اور څوک چې د رب په کتاب اعتراض وکي نو دا د رب په کتاب باندې اعتراض نه دی بلکې دا د په ذهن دماغ باندې اعتراض دی. ٹھیک شو جی. اور دک سی سوک چې پیغمبر علیہ السلام په احادیث و اعتراض کی نو دا په پیغمبر اعتراض نه دی دا د ذهن په فرویزیت باندې اعتراض دی. دریم صفت هدل للمتقین ہدایت کامل دے. سو صفات شو الکتاب کامل کتاب. دویم لا ریب فیہ اس شک پکی نشتا. درم هدل للمتقین ہدایت کامل دے دا متقیانو دا پارا. دے وجہ دا دلیل دے چی دا ہدایت دا پارا دا اللہ دا کتاب نا بغیر بل کتاب نصاب جوڑاول گمراہی دا. قرآن وی فذکر بالقرآن من یخاف وعید. سوک چی دا اللہ دا عذاب نا یریگی اغل نصیحت پا کم کتاب ورکا. فذکر بالقرآن جار مجرور روڑا رہے بالقرآن او الباء للتخصیص میں نتویلو خاص پا قرآن سر دل نصیحت ورکا. خاجی ہدل للمتقین لار خودن کے دے متقیانو تھا. ہدل للمتقین اصل کے ہدایت پا گڑو مانو باندے را دی خو ہدایت وہی ستا
هدایت هدن دا مصدر دی فعل په وزن باندې کله هدایت راځي په معنی د ایصال ال المطلوب سړی خپل مقصد ته ورسی شر تعذیب کې چې ذکر کړی دي خپل مقصد ته ورسی لکه زتا تمانه تاسو کې چیرې د مفتی صاحب دی مدرسه کم زیاده نو کزره ته هم چې شوی ډینه به د منصبدارو گاډي توخې چې امزاړې کړي ته بلار شي جنازګاه سره به د مراد امیر صاحب دکاندار نه تاسو کې اب درته لار سم کی د جینکو سرکاري سکول بیات ساتي دا غې نه چې شپږته قدم نه غراش نه زمو مدرسه ښکاری دي ته وی اراءه الطريق دا تما صرف لار سم کړه یو عیسی مطلوب تما ته وې د مفتی صاحب دی مدرسه کم ځای راځي د الله سونی و موراد ولم چې دا مفتی صاحب د مدرسه دي ته وی عیسی للمطلوب خپل مقصد ته مې رو رسول نو کله کله هدایت د اراءه الطريق په معنی راځي او کله کله هدایت د ایصال ال المطلوب په معنی باندې راځي نورم ډېرې غړې معنی دي هدل للمتقین لار خودن کې دا قران متقیان وتا ګور متقی په دریو درجو سره دا ټکی بیات ساته د متقی سو درجی دي درې د متقی اول درجه دار چې دا هر قسم کفر او شرک نه بزان بچ ساتي چې کفر پکې دی دا متقی نشي کېدی او چې شرک پکې دی دا متقی نشي کېدی پلان کې ډېر لوی بزرګ ډېر لوی متقی دی وځکه ډېر عمر ولا الله ور کړی دی په ټول عمر قبر پرستی بیان کړی دا قبر پرست بدعات پرست سره متقی نشي جوړې دی نو اوله درجه د تقوا سره حضرت ګل مولوی صاحب اوله درجه د تقوا سره دا ځان بچ کول د کفر نه او د شرک نه دویمه درجه د تقوا سره چې حکم عمل وکي د الله په احکاماتو باندې او ځان بچ کې د هغه سيزونو نه چې الله منع کړي دویمه درجه دا شو د الله هر حکم منع او الله چې د سنه منع کړي دا غینه منع شه د رسول الله علیه السلام هر طریقه خپل کا او د رسول الله علیه السلام د طریقې مخالف چې د هر چا طریقه دا غ پرېګ دا د تقوا دویمه درجه ده درېمه درجه د تقوا ده چې ځان د شبهات او د مشتبه سيزونو نم اوساته کوم سيزونو کې چې سړی په شک کې پریوزي د شک والے سيزونو نم ځان سکا دع ما يريبك الى ما لا يريبك ایو عبارت وی دع ما يربيك الى ما لا يربيك الله دې غیر کدا يربيك نه دا يريبك ده دع ما يريبك الى ما لا يريبك شک والا سيزونه به پرېګ دي نو سو درجات شو د تقوا سو مراتب شو د تقوا نمبر 1 د کفر او شرک نه چزان بچ کې متقی بشي دویم د الله احکامات منی او د رسول الله علیه السلام طریقې کې د الله د مخالفت او د پیغمبر د طریقې د مخالفت نه ځان ساتي متقی او درېمه درجه د شبهات نه هم ځان ساتي نو متقی اور کمال دا د ګلونو چې متقی په دې درو واړو حالاتو کې د قرآن اصلاح اور د قرآن هدایت ته محتاج دی د کفر او د شرک نمزان چې بچ کې بے د قرآن نه نشي بچ کېدلی د الله او د محمد مصطفی د مخالفت نه چې مزان بچ کې بے د قرآن نه نشي بچ کېدی او د مشتبهات او د شکی او د مشتبه سيزونو نه چې ځان بچ کې نو هم د قرآن نه بغیر ځان بچ کولی نو ذکر وی هدل للمتقین لار خودن کې دا قرآن متقیان ہوتا لار سمون کې دا قرآن متقیان ہوتا کلکون کې په ایمان باندې دا قرآن متقیان لرا هدل للمتقین کلکون کې دا انسان دا قرآن انسان لرا پس باندې ګلونو په تقوا باندې څوک په دې خبر باندې پوه شي نو عرض میں دا کو چې تقوا دا انتہائی اہم چیز دے اور تقوا دا ډیر ضروری چیز دے
انسان چې څنګه په ښه لباس ښایسته کیږي، انسان چې څنګه په ښه ټوپۍ او ښه پټکي ښایسته کیږي، انسان چې څنګه په سور سپین مخ ښایسته کیږي، انسان چې څنګه په الفجر ګړی ښایسته کیږي، انسان چې څنګه په جوګر بوټانو ښایسته کیږي، د دې نه زیات د انسان ښایست دا دی چې زړه کې تقوا راشي اور د الله رب العالمین یره راشي. دا د ټولو نه اهم څیز دی چې د انسان په زړه کې تقوا راشي او د الله رب العزت نه یره راشي. مکوه نو چې کله د انسان زړه کې تقوا رااله دا انسان ښایسته کیږي. انسان څه کیږي؟ ځان به ښایسته کوئ پس سره په تقوا سره، صرف په ګوتمې اچولو سره نه ښه او صرف په دې سره نه ښایسته کېږي چې مری نه برګ رومال سړی ته وګوري، او صرف په دې سره نه ښایسته کېږي چې شیشو والا ټوپۍ په سر کړي، صرف په دې سره نه ښایسته کېږي چې مزېدار هغه څه وي وته ګران موبایل ته آیفونو چې آیفون ورسره لاس کړي او په لار روان، او صرف په دې نه ښایسته کېږي چې پنسۍ سي د خپو د لاندې پرتي او دا ګیس رواني په لار، په دې ښایسته کېږي؟ ښایسته کېږي په څه باندې شاید وایي؟ په تقوا باندې. نو زړه کې تقوا پیدا کړئ او د تقوا ډېر تعریفونه عالمان صاحبان کړي دي، خو بس ته د تقوا دا تعریف یاد ساته چې تقوا وایي ځان ساتل د الله د مخالفت نه، هغه عام دی که مخالفت هر رنګه وي. تقوا څه ته وایي؟ ځان ساتل د الله رب العالمین د مخالفت نه اور د پیغمبر علیه السلام د مخالفت نه. اور آب سم متقی چې والے غټ پټ کې دی، لاس کې غټي تسبیح دي اور جوبای ډیره غټه اچولې ده، لیکن د الله د قانونوم خلاف، د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د قوانینوم خلاف. نن د مثال د هغه سپینو جامو والا دی، کم سړی چې پټکې وخلی دی اور کم سړی چې لاس کې تسبیح نیولې دي، کم سړی چې غټه سپینه جوبه اچولې ده، لیکن د کې شرک او بدعت دی. د مثال پشان د هغه سړی دی چې تکې سپینې جامې اچولې دي خو په چړچوبۍ او نالۍ کې منډې وهي، نو چې د کور نه په سپینو جامو کې را روان شي خو منډې په نالۍ او ګندګۍ کې وهي، تر جوماته به دا جامې پاکې پاتې شي؟ څوک به ووایي چې دا صفا جامو والا دی؟ تا کپڑے او لباس خو محمدی اچولې دی، یا د نیکانو خلکو لباس دی اچولې دی، خو عقیده دی د ابو جهل ده. نو تش په لباس باندې سړی ولی جوړیږي که په عقیده ولی جوړیږي؟ نو چې عقیده د ابو لهب او د ابو جهل وي او لباس د اولیاء وي نو کټر مشرک وي، کټر بدعتي وي، موحد او نیک جوړېدلی. د دې مثال د هغه مولانا فضل الرحمن دی چې په پارلیمنت کې ناست دی، پټکې هم والې دی، سپینې جامې هم اچولې دي، په اوږه باندې رومال هم پروت دی، د مفتی محمود د بچي نامه پې هم ده، برید شته نه خو که تا وي کې نو دیوبندی هم دی او حنفي هم دی او ډېر څه دی، لیکن ناست دی د مریم نواز سره. نو دا متقی نه دی، بس دا پته لګي چې دا کټر رافیزی دی او د ابو جهل مقلد دی. اور د دې مثال د هغه سړي دی چې هغه ناست دی په پارلیمنت کې خو کله په یو جینۍ لاس اچولی او کله په بلې جینۍ لاس اچولی، اوس خو په شرم شرمېدلي دي، په 14 اګست او په نورو موقعو باندې ډولکي کونو ته اچولي دي او ګډېږي. ای لعنت شه په تاسو باندې شرمېدلو، علم تاسو شرمو، ملاتوب تاسو شرمو. زه اکثر بیانونو کې وام په جمهوری او د طاغوت په بچو باندې او طاغوتی ملاګانو باندې د عالم نوم کې خودل دا د عالم توهین دی. په پارلیمنت کې ناس سړی عالم جوړی دی شي، د لاډ میکاله او د طاغوت قانون ته دسخط کوونکې خنزیر او خبیث انسان دا د محمد مصطفی وارث جوړی دی شي. او دا اسلامی جمهوریت دی، اسلامی زنایی، اسلامی کفری، اسلامی شرکی. نو اسلامی جمهوریت څنګه راغی؟ غل په متیازو وینځي دا کفار. او خیا کنه د اسلام
کچرته په دې طاغوتی نظام سره اسلام راتلې نن به په ملک او دنیا عالم کې د اسلام جنډې ولاړې وي کنه به ولاړې که اسلام دی ته وای چې فل الرحمن ته پکې خل گاډي ودرېږي نو داسې اسلام بالکل په جمهوریت راځي که اسلام دی ته وای چې د ښځو سره مجلسونه دا کړایان او خوراکونه او خیسته جلسې ټیپ ټاپ روب دبدبا د دنیا جاه و جلال کدی ته اسلام وای دا په بالکل راضی او که اسلام دی ته وای چې د ملک قانون به قرآن او د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم احادیث والله چې دا غیر تباہی لپاره دا جمهوریت او دا طاغوتی مليان استعمال نشي قسم بالله کب دی لپاره ټرم او اوباما دومره استعمالي سوچ پکار دی نو عرض میں دا کو چې په پارلیمنت کې ناس مولا متقی کېدلې متقی هغه ته وي چې د خزو د مجالس نزان ساتي متقی هغه ته نه وي چې د کریسمس ډے د عیسایانو د کیک کټ کیږي نو زما مولوی صاحب هم تللی دی او هغه ته د کریسمس ډے کیک کټ کی متقی دی ته نه وي چې جلسه ده خزي ګډیږي نو مولام کونه لشلنګ ورګي واخو ټول مرسقات خړلې ده په خبره پوهیږي کنه غټ خوم داسې دی چې ماشاءالله نه دا غلطه طریقه دا سړی متقی نشي جوړېدی نو عرض مې دا کو چې د تقوا د پاره خپل ظاهر او باطن د قرآن او سنت سره برابرول ضروری دي او چې څوک خپل ظاهر او باطن قرآن سره نه برابري دا سړی متقی جوړېدلی نشي اور دام یاد ساته د تقوا خپل مراتب دي ار مرتبه د تقوا ته دا په ځان رسې ځان ته عالم ځان ته لیډر ځان ته د اسلامی قانون نافذون کې دعویدار او مجالس ته د محمد مصطفی علیه السلام د مجالسو خلاف دي ژوند او طریقه او قوانین او خبرې د محمد مصطفی علیه السلام د طریقو خلاف دي دا سړی متقی جوړی دي شي چې پر رب ماینه د رب موافقی کا مخالف هو چې په محمد مصطفی ماینه داغه به تابعداري کا مخالف هو یو شاعر خپه شوی دی هغه وی تعصل الاله وانت تظهر حبه تعصل الاله وانت تظهر حبه رزش په د رب مخالفتونه کې وانت تظهر حبه او ته د رب محبت ښکارا کې چې څوک شپه ورځ د رب مخالفي دا د رب محبوب جوړې دي شي بیا وی هذا لعمري في القياس بديع دنیا خو دې تناشنا کار وي چې وې زماینم پربو او چې مخالفت کېم نو د رب العالمین کې او بیا وی لو كان حبك صادقا لأطعت لو كان حبك صادقا لأطعت ان المحب لمن يحب مطيع کته واقف الله او رسول الله عليه السلام باندې ماین وی لأطعت نو تاب د الله او د الله د پیغمبر تابعداري کړي وي ولی ان المحب لمن يحب مطيع عاشق خود معشوقي تابع وي محب خود خپل محبوبه تابع وي چې سعدر ورلکې اکمانی متاده چې الله او رسول الله کم اډر کوي تاغه منلې نو د تقوا غټه مرتبه دادا چې د الله او د الله د رسول تابعداري وکې پس چې الله او د الله رسول خوشحالي کې اک کوا پس چې الله او د الله رسول خپکیږي اک نزان بچ ساته دک تقوا دا دک تقوا دا صحیح شو جی بل یو خبر یاد ساته چې اصل تقوا هغه تقوا د زړه ده اصل تقوا د سره هغه تقوا د زړه ده چې په زړه کې تقوا نه نو په ظاهري تقوا باندې اس کار نه کیږي ظاهر کې تا سره غټه تسبیح دي برد دم ویخ کې والی دي مخامخ جیب کې د مسواک مچولې ده پنسې دم برکړې دي تازه او دستم کړې ده ګیره کې د منګزم والده لیکن عقیده د دن ډیران د شرک پکې پروت دی عمل د دن د بدعات دی دا سړی متقی جوړې دي نشي جوړې دي د وجنه
د تقوا د پاره خپل زړه برابرول دا انتهایی اهم چیز دی. اوس دا سوچ پکار دی چې تقوا به حاصلیږي پسو، چې تقوا دومره اهم چیز دی نو دا تقوا به حاصلیږي پسو. نو د ټولو نه اول خبره یاد ساتئ تقوا چې حاصلیږي نو په توحید حاصلیږي. پس حاصلیږي اولی کے آیات د سورۃ البقرہ 21 یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے خلق و عبادتو کے دا اغا ذات چی تاسو پیدا کرے، والذین من قبلکم او عبادتو کے دا اغا ذات چی پیدا کری دی اغا خلق چستاسو نمخ کیو، لعلکم تتقون دی دا پارا چی تاسو متقیان شے، دی دا پارا چی تاسو. نو اللہ رب العالمین د تقوا د پر لومبے اساس او مدار اغا تقوا ذکر کرے دا چی اول بدر کی توحید ذکر کرے، اول بزان کی توحید راولی اعبدو ربکم د یو عبادت د یو رب عبادت بکے نو لعلکم تتقون د رب عبادت بستانه متقی جوڑی گی. اشارہ د دے خبر طرف تا چې صرف په تسبو پټکی او مسواک او رومال باندې متقی نه جوړے گی. اول د زړه الله سره جوړ کا، د یو الله نه علاوه ببل سوک حاجت روا مشکل کشا نه غنی، د یو الله نه علاوه ببل سوک د مندانی ذمہ دار نه غنی. دا لومبه هغه طریقه ده چې په دې سره تقوا حاصلیږي. خلق وای د تقوا د حاصلې دو څه طریقه ده، وای متقی چې جوړېږي دا نه چې اول برت ویخ کی او جوبه په سر کا واچوا او پټکی تاو کو مسواک لاس تک متقی شو نه. متقی چې جوړېږي تقوادار چې جوړېږي اول د الله سره تار صفا کا، د زړه تار د الله سره وتړه او داسې وتړه چې وتبتل الیه تبتیلا، رب د پاره تمام مخلوق پرېږده، حاجت روا صرف یو الله، مشکل کشا صرف یو الله، आवाज اوریدون کے بغیر اسباب صرف یو الله، نفع و نقصان ورکون کے صرف یو الله. دیتا ہوئی توحید. دویمه طریقه دا دا اخذ الکتاب سبب التقوی، دا اللہ کتاب باندې عمل شروع کا اسدائی کا. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ بقرہ 63. دا اللہ پا کتاب عمل کا و متقی بشی، بل دا اللہ قانون نافذ کا دا تقوی ماحول با عام شی. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتُ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. چزان فرزگارہ کے صرف نفلون لزور مور کا، صرف تسبو لزور مور کا، لگ اللہ تا اجاڑا کم از کم وڑا درجہ دادا چھ اے اللہ پا مخ دا زمک دے قانون دا قرآن و دا سنت نافذ شی. دے دا پارچا جاڑا کڑے دا چرتا تاسو خطول شپا اللہ تا پراتا ہے پا بیسترہ کا لگ اللہ تا جڑا پکار دا. بل دے مشکل و عبادات و تکلک دریدل لکا روجی تا چه سڑے ولاڑی نو دے سر ہم انسان کے تقوی رازی. کتب علیکم الصیام رستوی لعلکم تتقون. گران گران عبادات کوا تقوی بدر ترش. بل دا اللہ احکامات پدی کلک عمل کوا متقی بشی. یبین اللہ آیاته للناس لعلهم یتقون. دا اللہ احکامات دا کوا و عملی کوا پدی سر انسان متقی کی گی. نو دا سو اسباب شو پینزو. نمبر 1 توحید باندے با متقی کی گی. ہاں. نمبر 2 عمل بالقرآن باندے با متقی کی گی. نمبر 3 پا اسلامی قانون نافذولو باندے با حکمران او تا متقی کی گی. سلورم استعداد دا ارکانو دا اللہ پا دین کی پا گرانو عملونو عمل کولو با متقی کی گی. نمبر 5 دا اللہ احکامات منن متقی کی گی. با دا 15 طریقی دی چپا دے انسان تقوی حاصل اولی شی. سوک با عزم کی چی با دی 15 با عمل کوم کوئے با پی اس بتوے چی یر متقی شم نس چل بوشی. آیا دا سرزید شروع کی دو چوٹیانے برا کی طالب خدا ہوئی
چې کدا کار مو کو نو چټیانې برا کی طالبان اکثر ویجی یو هفته چاندې لزمو کو چټیانې راکې خیال مګړې دي چټي او طالب دا ډېر یو بل سره لازم ملزم شوی چې دا سواجه لړ بشي د یو کار نه سلور پنځه ورځې مخکې او را بشي ترې رستو هلکه څه چل دی خیر جي بس ضرورت دی پکار دا ده چې د تقوا یو صفت دام دی چې ځان کې همیشوالی پیدا کړي کوم طالب چې چوټیا نه کوي دا طالب هم متقی نه دی او کله چې د ځان کې تقوا پیدا کړه کله چې توحید اومنو متقی شوي کله چې په قرآن عمل شروع کو متقی شوي ګلونو کله چې د اسلامی نظام د پارزان وکړو متقی شوي کله د مشکل عبادت شروع کړو متقی شوي کله د الله احکامات منل شروع کړو متقی شوي نو د تقوا خپل انعامات دي اول انعام د النصرة من الله د الله امداد بتا سره شي نن چې مسلمان سره د الله امداد نشته وجه سره تقوا یې پرې خیره تاسو لیکي ځان سره آیات د سورۃ الانفال 29 یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا ایمان والو کتا سود الله جل جلاله نه ير شروع کلام یجعل لكم فرقانا الله رب العالمین بتا سود پار ډیر سدشي ویسا شیخ صاحب وی الله بتا سود پار ډیر سشي ستاسو د پاره به سکینه او رحمت نازل شي ستاسو د پاره به الله رب العالمین د امداد ډیر لارې کولاو کی یجعل لكم فرقانا نو تقوا سره د الله امداد راځي بل تقوا سره الله گناهونه معاف کوي یکفر عنکم سیئاتکم ويغفر لكم معاف بدی کی الله بدی گناهونه معاف کی او نیکو سره گناهونه الله لرکی ان الحسنات یذهبن السیئات دریم انعام معیت الله او غلبه په کافر به الله درکی سورۃ النحل 128 ان الله مع الذين اتقوا الله د هغه چا ملګری دی څوک چې متقیان او پرهیزګاری اور دک سے سورۃ الطلاق دویم آیت نه تر پنځم آیت دا خبره کوي چې څوک تقوا اختیار کی متقی شي د الله په احکامات او عمل کوونکی شي د دنیا غمونه الله ختمي نن چې د دنیا غمونه نه ختميږي غټه وجه دا چې مونږ تقوا پرې خېدا الله ته جړا او د الله نه يرم پرې خېدا قرآن فرمائی وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا سوک چې د الله نه یریږي الله باغ ته بند لارې کولاو کی بند لارې برت الله کولاو کی بل سوک چې د الله نه یریږي اجر بول الله زیات کی وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا سوک چې الله نه یریږي الله به گناهونه معاف کی ويعظم له اجرا الله به ورله اجر لوی کی او زیات به کی سورۃ الطلاق 5 آیات بل د تقوا ثمره او نتیجه دا ده چې اعمال به الله قبول کی سورۃ المائده 27 کې وایي انما يتقبل الله من المتقين الله عملنا قبلی د متقیانو اعمال الله سبحانه وتعالی قبلی بل سورہ مریم 63 آیت کې الله فرمائی چې څوک تقوا اختیار کی الله به د جهنم د اور نه بچ کی ان نجات من النار تلک الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا دا جنت دې مونږ دا هغه چاله ورکو په خپل بندگانو کې من کان تقیا څوک چې څوک متقی او فرزګار او سورہ مریم 72 کې وایي ثم ننجي الذين اتقوا الله ويزبا متقیان له نجات ورکم نو دا انعامات الله په تقوا ورکی په کار دار چې مونږ تقوا اختیار بسم الله الرحمن الرحیم
الف لام میم الله پویږي په معنا د دې حروفو ذالک الکتاب دا پورا کتاب ده لا ریب نشته دی اس شک فيه پدی کتاب کې هدن پورا هدایت ده او رڼا ده للمتقین د پاره د متقیانو